السلام علیکم. سید کبیر علي شاه افیشل کې هرکلی. زه یم ساجد ټکر او ما سره موجود دی ځوان او تکړه خبریال سید کبیر علي شاه. نن به خبره کوو په دې پلیټ فارم د افغان کډوالو حوالې سره، خصوصا دغه لړۍ چې ودرېدلې وه د پاک افغان ترمنځ چې کوم شخړه وه او تورخم او چمن او لارې بندې دي، خو بیا په لومبي نومبر دغه لارې د تورخم چې کوم دی خصوصا د افغان کډوالو دپاره پرانستې شوه. نو خبره به کوو چې څومره افغان کډوال لاړل، دغه لړۍ تیزیږي که لږه په کمېدو ده. د دې سره هغه زده کوونکي سټوډنټس چې خصوصا د میډیکل سټډیز کوي په افغانستان کې پاکستانیان دي، هغوی ته آیا څه مسلې شته او که نه. د دې سره بیا چې هلته کوم پاکستانیان و افغانستان کې هغوی مزدورۍ له تللي وو، د هغوی څه صورتحال دی. د دې سره آیا صرف افغان کډوال روان دي که څوک په تذکره هم ځي، داسې څه اپډیټ شته او که نه؟ نو شاجي ته ورځو. شاجي ډېره مننه او ډېر خوند کوي نن تاسو په دغه ځای ناست یې، ځکه شاجي سره نن ډېر زیات مهم معلومات دي. شاجي لومبۍ خو راته دا ووایه چې کومه سلسله روانه ده 4 ورځې وشوې، نو دوامداره ده، جاري ده؟ ډیره مهرباني ټاکر صاحب. لومړنی خو زه تاته مبارکباد وایم چې نن تاسو هوسټ یې او زه ګیسټ یم. دا ستاسو مینه ده چې موقع م راکړه. نه موقع به درکو ضرور انشاءالله. او دا د یو ډېر د ذمهوارۍ کار دی دا سوال کوله. نو ټکر صاحب برابر شو د پاکستان او د افغانستان چې کوم مسایل دي په هغې به لږې خبرې وکړو. لومړنی به زه د بارډر خبره وکړم چې کوم د تېرو 3 ورځو راسې نه یو خو 21 ورځې پس بارډر کلو شوی و. بیا په دې کې چې کله بارډر کلو شو نو لومړنۍ خبره دا وه چې دې کې صرف افغان کډوال بارډر کراس کولی شي، افغانستان ته تللی شي. واضحه لکه مطلب که نور څوک دلته کار له راغلي یا مریض راغلي یا چا پوښتنې لا، خو هغه نشي تللی، صرف افغان کډوال. اوس ما د یو خپل ورور صحافي سره خبرې وکړې چې کوم په لنډي کوتل کې دی، نو هغه راته دغه اپډیټ راکړو چې نن 2مه ورځ ده، لکه د پرون نه واله نن په تذکره باندې چې کوم دی نو هغه افغان کډوالې شروع کړي دي اوړي بارډر. ښه، چې چا سره تذکره ده یعنې شناختي کارت دی نو تلی شي. بالکل جی، دا لکه نوې اپډیټس دي د افغانیانو دپاره. بل په دې کې زه دا خبره وکړم چې کوم 3-4 ورځې وشي چې کوم افغان کډوال روان دي، نو موږ وکته چې دا 2-3 ورځې په زرګونه خلک لاړه. نن د زمونږ د ذرایعو مطابق در مخه چې کوم دی نو نن په سوونو کسان نه دي تللي. شمېره کمه شوه، تعداد ډېر زیات کم شوی دی. اوس د هغې وجوهات څه دي په هغې به بیا بعد کې خبرې کوو. خو مونږ وکتل زمونږ چې کوم په پاکستان کې افغان وروڼه دي، هغې خو اول دغه ویل چې یاره مونږ ته بارډر بند دی، مونږ اورېدی نه شو. بیا چې کله بارډر کلو شو نو بیا په هغې کې دا وویلی شو چې صرف افغان کډوال چې کوم دی بارډر کراس کولی شي، افغانستان ته تللی شي. بیا اوس ورسره 2مه ورځ د سلسلې شروع شوې چې تذکره باندې کم کسان دي هغه تللی شي. نو مونږ ګورو یو ښه چې کوم دی اقدام دی افغان حکومتي چارواکو اوچت کړی دی. په کار ده چې کوم دلته مریضان اوس د هغې پراته دي، دا ډېر امپورټنټ خبره ټکر صاحب. لکه انساني بنیادونو باندې شاجي خلک راغلي دي، بیا په هسپتالونو کې تاسو ته پته ده چې په علاج باندې څومره پیسې لګي، په هغې باندې پیسې ولګي، بیا دلته زینه نیول او بیا پاتې کېدل. چا سره به پیسه وي، چا سره به پیسه ني، څوک به خپل ملک ته واپس ځي، چا به ځان سره یو بجټ ساتلی چې یاره زه به دومره ورځې تېروم یا دومره چې کوم دی نو زما په مریض باندې لګي، نو هغه به دلته نه ځي. نو هغه به څه کوي چې بارډر باندې. نو زه په دې پلیټ فارم باندې او ستاسو د دې غږ په وساست سره دا خواست کوم هغې ته، درخواست کوم چې یو مسلمان رور دی، بېشکه که هغه افغانۍ دی که هر څوک دی، خو لکه هغې ته د بارډر کلو شي، که دغه کډوال ځي یا تذکره باندې خلک ځي، نو دا خو هم ستا افغان کډوال مطلب هغې په شانتې یو رور دی افغانستان ته خپل ملک دی، نو هغې ته هم دا بارډر کلو شي چې هغې هم لاړ شي. دا بالکل شاجي تاسو ډېر ښکلې خبره وکړه. د انسانیت په بنیاد، د ورورولۍ په بنیاد هغه ورځ مونږ خبره کړې وه او تاسو دغه نقطه اوچته کړې وه چې ډېر زیات مریضان دي پکې او مطلب یې چې هغوی واپس روغ شوي دي خو دلته سټک دي، نښتي دي. بهرحال راځو، شاجي تاسو ډېر ښکلې خبره وکړه، ډېر وضاحت هم وکړو چې صرف افغان کډوال نه بلکې چا سره تذکرهی نو هغوی هم روان دي. سټوډنټس دي، اخوا زده کوونکي دي، طلبا دي او خصوصا د میډیکل ډېر اعلی تعلیم حاصلوي، د هغوی په اړه څه اپډیټ شته دی؟ راتلی شي دی خوا که نه بند دي، ایثار دي؟ بالکل سر، اپډیټس خو ډېر زیات دي، خو د خوشحالۍ اپډیټس نه دي، د خفګان دي جی.
زمونږ چې کوم پاکستانیان رونه دي هغه په افغانستان کې میډیکل تعلیم کوي. هغوی دلته په چوټۍ باندې څوک راغلي دي، څوک هم داسې د چا مطلب کلاسز وو لکه هغوی څه بیماري د هغې له راغلي. زمونږ څه کسانو سره خبرې وشوې نو اوس هغوی واپس نشي تللی. ټیک ښه، مطلب چې دلته راغلي اوس واپس نشي تللی. واپس نشي تللی. بل مطلب د بدقسمتۍ خبره دا ده چې اوس هلته د هغوی اګزام روان دی. لکه پیپر یې ضایع کېږي، وخت یې ضایع کېږي، تعلیم یې ضایع کېږي. نو اوس نه پوهېږو چې لکه دا زمونږ د پاکستان چې کوم کسان دي، لکه زه دا نشم ویلی چې مطلب افغانستان د کس ته دا کار کوي. ولې که هغوی د کس ته کولی نو بیا به خپل افغان ته کولاو کړی او پاکستانیانو ته به یې نه کولاولو. خو هغوی خپل افغانیانو ته هم بارډر بند کړی، صرف افغان کډوال پرېږدي. نو هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي. دې سره که زه تاسو ته ټکر صاحب یو بله اهم خبره وکړم، زمونږ چې کوم پاکستاني رونه دي هلته کې په افغانستان کې که څوک روزګار له مخکې تللي وي یا څه د ډېر وخت نه لګیا دي، د هغه طرفه وختي چې زما کوم مطلب اپډیټس مې اخیسته د کوم صحافي ورور نه، نو هغه وایي چې زما هلته د کسانو سره خبرې وشوې، هغوی وایي چې یاره مونږ سره چې کومې پیسې هغه پیسې هم ختمې شوې. مشکلات دي، زینه نشته، په روډونو باندې پراته یو. لکه بارډر چې بند دی نو دا یوازې لکه د افغان رونو لپاره یا افغان کډوالو له مشکلات نه دی، دا زمونږ پاکستانیانو له هم مشکلات دی. او هغوی زمونږ پاکستانیان هم د خپل حکومت نه دا اپیل کوي، دا غوښتنه کوي چې یاره مطلب دغه مسله دې زر در زره پورې ختمه کړی شي. که دا مطلب سټوډنټس دي هغوی ته مشکلات دی، که تجارتي خلک دي هغوی ته مشکلات دی، که افغان کډوال دي هغوی ته مشکلات دی، که بیماران دي هغوی ته مشکلات دی. اوس افغانستان ته میډیسن نشي تللی، میډیسن هلته کمې دی ځکه چې دلته میډیسن خو دې ځینې ځي، مریضانو ته تکلیف دی. نو لکه مونږ دا نشو ویلی چې لکه مطلب څوک هم نه دي خوشحاله، که هغه پاکستانیان دي او که افغانیان دي. هر طرف ته د بارډر هغه طرف ته کم دی سړی تکلیف کې دی او که دی خوا دی هم تکلیف کې دی. دواړو طرف ته. بیا یو طبقه د مزدور چې ډیره مهمه طبقه ده زمونږ د دې ټولنې شاجي، نو ځینې داسې چې اخوا روزګار لري لکه کاریګر سړی نو افغانستان ته تلي، استاد یې څه ماهر مهارت لري. په افغانستان کې زموږ زیاتره پاکستاني رونه مزدورۍ کوي ټیکنیکل سایډ باندې، استازۍ لځي او بېشمېره لکه مطلب چې روزګارونو له مزدورو له دیاړو له دغه شانتې څه د افغانستان نه بیا دې خوا راځي، دا په ویزو ځي راځي، د هغوی څه صورتحال دی؟ هغوی هم ګیر دي. سر یو خو لومړنۍ زه اهم خبره دا کومه چې نن ما ته مکمل شوې ده. زه چې کله ناست یم نو په سوال کې زما ډېر زړه کېږي چې زه د دې سوال جواب هم په خپله ورکړم. خو نن ستاسو نن در سره موقع ده شاجي زړه تش موقع ده خبرې کومه. تاسو د روزګار خبره وکړه. روزګار خپل افغانیانو نه دلته په افغانستان کې نشته دی. تاسو وایي که نه چې لکه مطلب زه به خپل پاکستانیانو وروڼو ته ووایم چې تاسو کوم روزګار هلته کوئ راشئ په خپل وطن کې وکړئ. ستا د افغانستان نه د افغانستان خلک راځي په پاکستان کې کاروبار کوي او ته ځې ته په افغانستان کې کاروبار کوي. لکه موږ دلته تاسو هم ځئ، موږ هم ځو په بوډ بازار کې موږ خبرې کوو، وایي موږ نه ځو افغانستان ته خپل ملک ته، هلته کاروبار نشته، هلته په تعلیم پابندي ده، د جینکو تعلیم نشته دی او ته خپل وطن پرېږدی نو ته ځې افغانستان ته. نو بیا مسلې دي. اوس هغه مسلې دا دي چې کوم هلته ګیر دي دلته نشي راتلی، چې کوم دلته ګیر دي هغه هلته نشي تللی او په کورونو کې هم پریشانیانې دي. که هغه افغانستان خلک دي او که د پاکستان خلک دي، لکه هر مور دا غواړي چې یاره زما زوی دې راشي ما سره کښېني، خو چې بارډر بند دی څنګه به راځي؟ نور څه شاجي تاسو خو ګورئ ځای راځئ ماشاءالله یو ډېر ښه تورخم ته تلې، لنډي کوتل ته، دا افغانان ورله مطلب کیمپونو ته لاړې په دې پلیټ فارم باندې، دلته بوډ بازار کې جذبات څه دي د خلکو؟ لکه تاسو خبره وکړه چې نه تلل غواړي، نو آیا لکه 2 میاشتې مخکې هم تاسو په دې پروګرامونه کړي دي، اوس پې کوئ، نو جذبات هغه شان دي که بدل شوي دي د خلکو؟ ټکر صاحب جذبات د افغان کډوالو هماغه شانتې دي، که هغه کډوال دي که دلته کاروبار له راغلي دي که هر څه دي. بعضې پکې داسې وایي چې جی زما رور شهید شوی دی، زما رور دلته ښخ دی، پلار نیکه مې دلته ښخ دی، ما دې مړ کړي زه نه ځم خپل وطن ته. لکه داسې افغان وروڼه مونږ وکتل. بیا اهمه خبره سره زه به دې له راشم چې لکه په 6 نومبر باندې ویلی کېږي چې د افغانستان او د پاکستان بیا یو ځل ناستې دی استنبول کې. نو زه دا گزارش کوم او دا اپیل کوم دواړو ملکونو ته چې د خدای دپاره دغه چې کم منځ کې کم تاوتریخوالی روان دی دا ختم کړئ.
مسایل چې کم دی لکه هغه تاسو ته نه دي، که هغه د افغانستان چارواکي دي یا د پاکستان دي هغې ته نه دي. ډېر بخښنې سره ټکر صاحب، ډېر بخښنې سره، زړه مې ډېر زیات ډک دی. ذلیله پکې زمونږ عوام دی، که هغه طرف ته دی که دې طرف ته دی. نقصان زمونږ دی. تجارتي چې کوم زمونږ د ترانسپورټ کم مال تلو راتلو هغه سخا شو، زمونږ نقصان دی. مونږ به څنګه وایو چې زمونږ ملکونه به ترقي وکړي؟ آیا ترقي چې کوم دی په جنګونو باندې کېږي؟ مونږ له خو پکار ده چې مونږ یو موټی شو او مونږ په هغې کې ځان وښایو چې یاره یو ښه کار وکړو، یو ښه شی جوړ کړو، یو ښه ګاډی جوړ کړو، یو ښه فیکټري کولو کړو، خلکو له روزګار ورکړو. نو مونږ به خلکو ته وایو چې راځئ مقابله یا جنګ په دې کې وکړو. په دې کې مقابله پکار ده. بالکل شاهجي، ډېر خوند وکړو شاهجي. اټ واز نایس ټاکینګ ټو یو. او زه غواړم چې مطلب دا د ستاسو سره دا قصه داسې جاري وساتو، خو ځای انشاءالله بل نشست کې به دې واورو. شاهجي ډېر ښکلې خبرې وکړې او ډېر د زړه خبرې وکړې. دا زموږ ځوانان دوی ګوري ځي، دا خبریالان دي، میدان ته ځي، فیلډ ته ځي، د خلکو سره ملاویږي، نو هغه جذبات دلته بیا منعکس کېږي. بهرحال شاهجي یو ډېر ښکلې خبره وکړه چې زموږ سټوډنټس دي، د مور پلار ورته سترګي چې دا به غټ سړی شي، او مطلب یې چې څه افغانستان ته ځي، څه د افغانستان دلته دي، بیا همدغه شانتې مزدوران، مزدوره طبقه چې هغوی ته د مور پلار سترګې، نو څه افغانستان ته تلي روزګار له، څه د هغه ځای نه دلته راغلي، خو هغه ګیر دي. نو په انساني بنیادونو ګاونډي هیوادونه دي، د ورورولۍ په بنیاد، لکه آیا داسې نشي کېدی چې په مخصوصه حالاتو کې په مخصوصه توګه خصوصا د مریضانو دپاره او د سټوډنټس دپاره یو داسې لار راویستی شي چې د دوی وخت هم خراب نشي او دغه شانتې دوی ته سهولت وي. همدې خبرې سره د شاهجي اجازت غواړو. الله په امان.